أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 188. د دینه مخکې الله پاک جل جلاله فرمایل چې کذالک دغرنګ یبین الله بیانی الله پاک آیاته خپل آیاتونه للناس د خلقو د پاره لعلهم یتقون د پاره دی چې دوی تقوادار شي، دوی ویریږي د الله نه. نو د تقوا پیدا کولو د پاره د حلال مال هم ضرورت دی چې د انسان خوراک او سکاک دا چې کوم دی پاک وي، نو الله غي به تقوا پیدا کیږي. ځکه الله پاک جل جلاله خپل رسولانو ته حکم کوي چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، چې ای زما رسولانو زما پیغمبرانو تاسو حلال او پاک شیزونه خورئ او نیک عمل کوئ. علما فرمایي چې کوم سړی نیک حلال خوراک کوي نو د حلال خوراک خاصیت دا دی چې دی به انسان په زړه کې د نیکۍ محبت پیدا کړي، د دې نه به نیک کارونه کیږي، د ګناه نه زړه توریږي. او چې کوم سړی خوراک خراب وي نو د زړه کې به چې کوم دی د ګناه محبت پیدا کیږي. نو د حلال خوراک دا چې کوم دی په نیکو کولو کې ډیر لوی کردار دی. نو د دې وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پاک کې فرمایي، ترمذی شریف کې حدیث دی چې کوم سړی حلال خوري او د سنت مطابق عمل کوي او چاته تکلیف نه رسی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا سړی به جنت ته داخليږي. دغه رنګي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض کو چې یا رسول الله زما د پاره دعا وکړئ چې الله پاک ما مستجاب الدعوات جوړ کړي، چې کوم دعا کوم هغه دعا زما قبليږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل خپل خوراک پاک کا، یعنی حلال خوراک، نو چې بیا ته کوم دعا کوي نو ستاسو دعا به کوم دی قبليږي. دیو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې یو سړی به مسافری طویل السفر په اوږد سفر باندې وي او دوړو به وخلی او په یو خراب حال سره به وي او لاسونه به الله ته اوچت کړي چې یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د خوراک په د حرام وي، سکاک په د حرام وي، جامې به د حرام وي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې سړي دعا چرته قبليږي، حالانکه د مسافر دعا قبليږي، خو د سړي دعا چرته قبليږي چې د هر څه د حرام وي. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایي خپل خوراک چې کوم دی پاک حلال کا، طیب خوراک پاک خوراک کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې کوم غوخه دا په حرام مال سره پرورش عمومي، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه د پاره جهنم زیات بهتر دی، د دې لپاره جهنم زیات. نو خپل ګټه وټه حلالول، خپل مال حلالول، د دې چې کوم ډیر ترغیب راغلی دی. په ورځ د قیامت الله پاک جل جلاله به معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې د بنده قدمونه به د قیامت پر ورځ باندې د ځای تر هغه پورې نه خوځي تر څو چې د الله پاک د 15 یا د 4 خبرو سوالات اونکي دي معقول جوابونه ورنکي. لومبه سوال به الله پاک داږي چې تا عمر پس کې تیر کو. دویم سوال الله پاک پداږي ځواني دې پس کې زړه کړل، په ګناهونو کې دې زړه کړل،
او کنه په نیکو کې دې زړه کړل. نو ګوره د ځوانۍ بیا جدا تپوس ته، حالانکې دا هم په دې عمر کې داخله ده، خو دا ځواني یو جدا نعمت دی، دا یو لوی نعمت دی. نو د دې وجې د ځوانۍ جدا تپوس کوي، ځواني دې په څه کې زړه کړله. او درېیم مال دې د چېرته نه وګټو، څنګه دې وګټو. د ګټې چې کومه طریقه وه نو هغه حلاله وه که حرامه وه. مال دې په کومه طریقه باندې دې وګټو. غلا دې وکړله، کو سود دې وکړو، کو رشوت دې واغستو، کو د خلکو نه دې په ظلم سره غصب کړله، په زور دې د خلکو نه واغستله. نو الله پاک په تپوس کوي چې مال دې څنګه وګټو. او بیا دویم تپوس دا دی چې څنګه دې خرج کو. نو بعضې خلک مال په حلاله طریقې سره وګټي خو بیا خرج کوي په غلطه طریقه سره. نو الله به د دواړو تپوس کوي، هم به د ګټې تپوس کوي او هم به الله پاک د خرج تپوس کوي چې خرج دې په کومه طریقه کو. او پنځم تپوس په الله پاک دا کوي چې په خپل علم دې څومره عمل وکړو. د دې وجې نه ډېرو احادیثو کې دا حکم دی چې تاسو خپل خوراک حلال کړئ. د خوراک د حلال خوراک دا په نیکو اعمالو کې ډېر لوی کردار دی. د دې وجې الله پاک جل جلاله دلته فرمایي ولا تأکلوا، تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې. یعنې یو مسلمان د بل مسلمان رور دی، نو دا ټول یو شانتي دي. که یو سړی د چا مال خوري نو دا داسې دی لکه دی چې خپل مال خوري. نو د بل چا مال په ظلم سره دا چې کوم دی نه دي خوړل پکار. نو الله فرمایي چې ولا تأکلوا، تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل، په باطلې طریقې سره. په باطلې طریقې سره خپل مالونه مه خورئ. وتدلوا، او تاسو مه وړئ بها دا مالونه الی الحکام، حکامو ته، قاضیانو ته، ججانو ته. د څه دپاره؟ لتأکلوا دپاره دی چې تاسو وخورئ فریقا څه حصه د دغې مال، فریقا څه حصه من اموال الناس د خلکو د مالونو نه، بالاثم په ظلم سره، وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. بعضې خلک داسې وکړي په پردۍ ځمکه باندې دعوه وکړي او بیا چې کوم دی کیس داخل کړي دا ځمکه زما ده، حالانکې دې ته پته وي چې دا ځمکه زما نه ده. نو دې حاکم له فیصله ووسي، قاضي له جج له فیصله ووسي، نو هلته پې د دروغو ګواهان پیش کړي، نو ځمکه ځان ته راواړي. یا داسې وکړي یا پې قسم وکړي په پردۍ ځمکه باندې. نبی علیه السلام فرمایي صحابو ته وي زه یو انسان یم، بشر یم، تاسو مال خپلې فیصلې راوړئ. نو بعضې کس خپله فیصله په ښکلي انداز کې چالاکي، په ښکلي انداز کې خپله مسله ماته وړاندې کړي، نو زه د هغه په حق کې فیصله وکړم، ځکه شرع خو ظاهر ګوري. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د هغه په حق کې فیصله وکړم. نو حقیقت حال دا خو الله ته معلوم دی چې دا د ده او که نه ده، خو دا سړی د خولې نه چالاک وي نو ما ته ښکلې خبره وکړي، ما مطمئن کړي، زه د هغه په خبره باندې مطمئن شم، زه د هغه په حق کې فیصله وکړم. خو حقیقت حال الله ته معلوم دی چې دا د ده ده او که د ده نه ده. نو زه د ده په حق کې فیصله وکړم، خو زما دا فیصله د ده د حرام مال نشي حلالوي. نبی علیه السلام فرمایي زه ده ته هغه څیز حواله هم کړم، خو که په حقیقت کې دا د ده نه د بل چا وي، د بل کس او ما فیصله د ده په حق کې کړي، نو ده ته خو پته ده که نه. دا څیز نبی علیه السلام وایي زما په فیصله باندې نه حلالېږي، دا حرام دی. او دغه بل کس خو دا څیز دی نو دا زما په فیصله سره حرامېږي نه، او چې د چا نه دی نو زما په فیصلې سره دا حلالېږي. نو دقه شان د خلک چې کوم دی فیصلې کوي په پردو ځمکو باندې دعوې وکړي او هغه قاضیانو قاضي ورته دا ځمکه جدا هم کړي، جج ورته جدا هم کړي، خو دا د جج په جدا کولو باندې دا ځمکه دته نه حلالېږي بلکې د حرام خوري. نو دلته الله فرمایي ولا تأکلوا، تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل، په باطلې طریقې سره. وتدلوا، تاسو مه وړئ بها دغه فیصلې دغه مالونه الی الحکام، قاضیانو او ججانو ته. د څه دپاره؟ لتأکلوا، د دې دپاره چې تاسو وخورئ فریقا څه حصه من اموال الناس، د خلکو د مالونو، بالاسم په ظلم سره، د خلکو د مالونو څه حصه په ظلم سره وخورئ. کسان ځان سره بوځي، نن سبا ګواهیان د روپۍ لس میلاویږي په پیسو باندې، په دروغه باندې ګواهي وکړي دا ځمکه بالکل د ده ده، نو حالانکې د ده نه. بالاسم یا جج له رشوت ورکړي، بالاسم په ظلم سره. وانتم تعلمون، حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. نو یو مطلب یې دا دی که ده چې جج له رشوت ورکړي وي، قاضي له پیسې ورکړي وي، نو بیا د دې مطلب دا شو چې بالاسم په ظلم سره. وانتم تعلمون، حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا قاضي رشوت خور دی، ما له پیسې ورکړي، نو دا پیسې وله مه وړئ. وانتم تعلمون، یا دا مطلب که د قاضي نه خبر کړي او قاضي ته پته نه وي،
نو بیا به قاضي نه دی ګناهګار، جج په نه دی ګناهګار. او کو جج ته پته یا د رشوت ورکړي او د رشوت ته وجې فیصله کوي، نو بیا سره جج هم ګناهګار دی. یا دا مطلب کو جج دغه د رشوت خوري د پیسې ورکړي، نو بیا مطلب دا شو انتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو ته علم دی، تاسو پوهیږئ چې دا رشوت خور دی، نو د رشوت خور له ولې خپلې فیصلې وړي. او دویم دا مطلب کو دا قاضي رشوت خور نه وي، دا جج رشوت خور نه وي، او دی اړو خبر نه د فیصلې نه، خو دی خپله چالاکي وکړي یا ګواهان چې کوم دی په غلطه باندې پیش کړي یا قسم وکړي په عدالت کې، او جج د ظاهر ته وګوري د په حق کې فیصله وکړي، نو بیا مطلب دا شو چې وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا ځمکه زمونږ نه ده، دا سیز زمونږ نه دی، تاسو ته خو پته ده که نه، نو د هغې د وجې تاسو ته پته ده چې دا سیز زما نه دی، دا سیز تاسو ته جج او قاضي جدا کو، دا تاسو ته نه حلالېږي. نو ولا تاکلوا، تاسو مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل، په باطلې طریقې سره، یعنې د یو بل مالونه مه خورئ. وتدلوا مه وړئ بها دا مالونه دا فیصلې الی الحکام، حکامو ته قاضیانو او ججانو ته، د څه دپاره؟ لتاکلوا، د دې دپاره یې مه وړئ، نورې فیصلې وړئ شیخه، خو د دې دپاره یې مه وړئ، لتاکلوا دپاره دې چې تاسو وخورئ فریقا څه حصه من اموال الناس، د خلکو د مالونو، چې د خلکو د مالونو څه حصه خورئ، د دې دپاره ججانو ته فیصلې مه وړئ بالاسم، په ظلم سره. وانتم تعلمون، او حال دا تاسو پوهیږئ چې موږ په غلطه یو یا د قاضي او جج رشوت خور دی. یسألونک عن الاهله، دوی تپوس کوي لتانه اے رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاهله، د میاشتو په باره کې. دوی کې بله خبره بیانېږي، صحابو د میاشت باره کې تپوس وکړي چې د الله پیغمبره دا میاشت چې ده د انور په خپل ځای باندې ولاړ دی، دا نه غټېږي نه وړوکي کېږي، او دا میاشت چې کوم دی د ډومبۍ ورځې وړی، د دویمې ورځې بیا لږه غټه شي، د درېمې ورځې بیا غټه شي، نو غټېږي خپل حد ته ورسېږي بیا وړه کېږي. دا څنګه چل دی؟ کله میاشت روکه شي، کله پیدا شي، کله غټه شي، کله وړه شي. د دې باره کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام نه چې کله دا تپوس وکړو، د الله پاک دا آیتون نازل کړل. یسألونک، دوی تپوس کوي، عن الاهله، یسألونک دوی تپوس کوي لتانه، عن الاهله د میاشتو باره کې. قل اوایه ورته ای پاک حبیبه، هي مواقیتو، دا علی دی د وخت معلومولو، للناس د خلکو دپاره، والحج او د حج دپاره. نو الله پاک ورته وفرمیل چې دوی ستا نه تپوس کوي چې دا میاشت ولې کله غټېږي، کله وړه کېږي، کله روکېږي، کله پیدا کېږي. نو الله پاک ورته وفرمیل چې دا میاشت د دې دا ځکه چې کوم دی کله وړه کېږي، کله غټېږي، چې دا د خلکو دپاره د وخت معلومولو اله ده. د شریعت ډېر څیزونه دا د میاشت سره چې کوم دی متعلق دي، لکه د حج ورځې دي، نو د حج د حساب د قمري دوه قسمه حساب دی، یو شمسي حساب دی، یو قمري حساب دی. یو د نور په اعتبار سره چې کوم حساب دی، جنوري، فروری، مارچ، اپریل وغیره، نو دا د نور حساب دی. او دویم د سپوږمۍ حساب دی، قمري. نو دا چې کوم دی روژه ده، اختر دی، وړوکی اختر دی، غټ اختر دی، ذوالحجه ده، ذوالقعده ده، محرم دی. نو دا د میاشتو دغه د قمري حساب دی، د سپوږمۍ حساب. نو دې باندې به خلکو خپل حساب معلومو. نو خو یو سړی زکات ورکوي، نو زکات هم په قمري حساب سره دی، په قمري حساب سره. دغه رنګې که یو سړي د بلوغت مسله شي چې 15 کاله، چې یو سړي کې علامات د بلوغت نه وي ښکاره شوي، نو 15 کاله خو دغې علامات د بلوغت ښکاره شو، که ښکاره نه شو، خو د 15 کاله چې ده پوره شي، نو دا بالغي. خو دا 15 کاله ګورې په جنورۍ فروری په حساب سره نه دي، د جنورۍ او د فروری کوم چې د نور حساب دی دې سره نه دي، دا د سپوږمۍ د حساب سره، د میاشتو د حساب سره. او دې کې ډېر لوی فرق راځي، تقریبا 15 کالو کې یو میاشت تقریبا فرق راځي، 15 کالو کې دا دغه تقریبا یو کال دغه کېږي، د قمري حساب چې کوم دی دا دې ډېرېږي. نو د دې وجې تاسو زکات هم په قمري حساب سره ورکوئ. دغه رنګې د حج دا هم په قمري حساب سره دی. دغه رنګې نور ډېر د شریعت چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د دې سره متعلق دي. نو نبی علیه السلام الله پاک وفرمیل چې هي مواقیتو، دا د مواقیت د میقات جمع ده، او میقات د وخت معلومولو الې ته ویلی شي. نو هي مواقیتو دا الې دی د وخت معلومولو، للناس د خلکو دپاره، د خلکو دپاره د وخت معلومولو. دغه رنګ روژه ده، روژه هم په دې میاشتو سره په جنورۍ فروری سره خو نه راځي، دا چې کوم دی د قمري حساب سره راځي. نو ځکه غټېږي او وړه کېږي، او خلکو به خپل شمېر هم په دې میاشتو سره کوو.
د میاشتو په حساب سره سپوږمۍ ته به کتل او شمیر به کو نو الله پاک ته یسالونک دوی ته پوس کی لتانا عن الاهله د میاش بارکی د میاشتو په بارکی قل او وته پاک حبیبا هي مواقیت دا د وخت معلومولو الیدی للناس د خلقو د پاره والحج او د حج د پاره یعنی حج په دې میاشتو سره کیږي وليس البر او حسنی کینه دا بان تاتوا البيوت دا چې تاسو دا بان تاتوا تاسو راشه البيوت کورونو ته من ظهورها دا غي د شاده طرفنا اس رب له مثلا معلومیږي چې په عربو کې یو رواجو د جاهلیت ته دورو چې کله به دی احرام اتړو کنه او د حج د پاره به اوتل نو چې کله به دی روانو د دین به یو سیس چې کوم دی په کور کې پاتې شو ضروری سیس پیسې وغیرہ به پاتې شوې نو دی به چې کله واپس کور ته راتلل د مشرکینو نو دیو په دروازه باندې نه راتلل دا به ګناه ګڼله بلکې د کور په شا طرف کې به سوري وکړه په سوري باندې بارانن وته او خپل چې کوم سیس به پاتې شو هغه به ځان سره واغست یو صحابي سره د اسلام نه ورسته دغه شانچل او شو دغه د قافلې سره روانو د حج د پاره نو کور کې د ضروری سیس پاتې شو چې هغه واپس راغی نو په ور باندې راغی چې کله په ور باندې راغی نو خلکو ته وګوره دې په حالت ته احرام کې په ور باندې راغی د خپل لوی ګناه وکړه نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې لیس البر نه د سنیکی هیڅ نیکی نه ده بان تاتوا البيوت دا چې تاسو راشه بان تاتوا دا چې تاسو راشه البيوت کورونو ته من ظهورها دا غي د شاده طرف د کور د شاده طرف نه راشه ولكن البر لیکن نیکی خدا دا من اتقا چې څوک پرهیزګار شو چې څوک او یرید د الله نه من اتقا چې څوک او یرید څوک پرهیزګار شو مطلب نیکی خدا دا چې د الله حکم ومنو اوس دې کې خو الله دا حکم نه دی کړی چې تاسو د کور د شاده طرف نه راشه الله خدا حکم نه دی کړی چې الله کوم حکم نه دی کړی د الله حکم منل غواړي نو الله وی چې نیکی خدا دا چې څوک او یرید د الله نه واتو او تاسو راشه البيوت کورونو ته من ابوابها د دروازونه یعنی په دروازه باندې ورته داخل شي واتو تاسو راشه البيوت کورونو ته من ابوابها د هغه د دروازونه یعنی په دروازه باندې داخل شي واتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم تفلحون د پاره دیش تاسو کامیاب شي وقاتلوا او تاسو قتال کوي تاسو جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې الذين ها خلق سرا یقاتلونکم چې هغوی قتال کوي جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مکوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت پشپغم کال باندې نبی علیه السلام خوب ولیدو خوب یې داسې ولیدو دیو هجرت کړو مدینه منوره کې پاتې کېدل او دغې نه مخکې چې کوم دی جنګونه شو جنګ خندق هم شو دغه نه جنګ احزاب هم شو د کافرانو سره نو نبی علیه السلام د هجرت پشپغم کال باندې خوب ولیدو په خوب کې دا ولیدل چې نبی علیه السلام چې زه او صحابه کرام مونږ تللي یو بیت الله شریف ته او د بیت الله شریف طواف خو وکړو او بیا هو چې کوم دي سعی هم وکړه په صفا مروه سعی هم وکړله او دا غینه وروسته بیا صحابه کرام خپل سرونه چې کوم دي اخرل سوچ کوم دي کینچی کړل نو دا خو به چې اولیدو صحابو ته بیان کو د صحابو په ځل کې د بیت الله شریف محبت پیدا شو محبت خو د بیت الله شریف دغه په ځل کې د مخ کې نه خدا شو کې پیدا شو چې موږ لړ شو عمره ځکه حج لا فرض نو نبی علیه السلام صحابه کرام راغون کړل دی فیصله وکړه چې لړ بشو عمره به وکړو واپس پرځو دی چې کله را روان شول او حدیبیه مقام ته ورسېدل دا د مکې مکرمه نه تقریبا 8 میله فاصله کې دی چې کله حدیبیه مقام ته ورسېدل نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه خپل نماینده جوړ کو او مکې مکرمه ته کافرانو ته ولېګو چې ورشه وغي ته وایا چې موږ د جنگ په نیت نه راغلي بلکې موږ صرف د عمرې د پر راغلي یو عمره کو او واپس په بیازو حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله لاړو هغه کافرانو حصار کو التکی او یو خبر خور شو چې حضرت عثمان رضی الله عنه کافرانو قتل کو شهید کړ نبی علیه السلام ټول صحابه د یوونه د لاندې راغون کړو او د ټولو نه بیعت واغستو حضرت عثمان رضی الله عنه په قتل باندې نو چې کله نبی علیه السلام دغه بیعت واغست دغه بیعت بیعت رضوان ویل شي د ونه د لاندې نبی علیه السلام ټول صحابو نه بیعت واغست په دې کې خبر راغی چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شوی نه دی دا خبر چې کوم دی دروغ چا خور کړو نو نبی علیه السلام له کفارو د طرف نه سهیل بن عمر د کفارو طرف راغی او د نبی علیه السلام سره صلح وکړه
او صلح په څه شرایطو باندې وکړله چې په ظاهر کې ټول د مسلمانانو نقصان پای کې ښکارېدو، خو پټ پای کې الله پاک جل جلاله د مسلمانانو لپاره پیدا ایښی و. صلح په دې شرایطو سره وکړله چې تاسو به اوس ته دې ځای نه واپس کېږئ، عمره به نه کوئ، بیت الله شریف ته به نه راځئ، تاسو به واپس ځئ. په آینده کال کې به تاسو راځئ، خو صرف د 3 ورځو لپاره به راځئ. د 3 ورځو لپاره به راځئ، 3 ورځې کې به خپل کار ختموئ. او دریم دا چې تاسو هم مصلح نه راځئ، وسله به د ځان سره نه راوړئ. نبی علیه السلام هغه ټول شرطونه ومنل، اگر چې صحابه کرام پې خفه وو، ځکه په یې په زړه کې د بیت الله محبت او د عمرې محبت و. هغوی وایي چې موږ تر څو عمره نه کړې نو نه ځو. خو نبی علیه السلام فیصله وکړله، نو د نبی علیه السلام د فیصلې د پاسه بیا چا غږ نشو کولی. او صحابه وایي چې د الله پیغمبر خوب لیدلی دی، نو د بعضو په زړه کې دا خیال هم راغی چې دا خوب خو به خامخا رښتیا کېږي، ځکه د پیغمبر خوب هغه وحی وي. نو دا زړه کې خیال راغی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو ته خو ما دا نه دي ویلي او نه ما ته په خوب کې دا ښودلي شوي دي چې ته به هم په دې کال کې حج کوې، په دې کال کې به عمره کوې. ما خو په خپل خوب کې عمره کړې ده او انشاءالله دا به رښتیا کېږي د پیغمبر خوب وحی وي. خو ما ته په خوب کې دا تعین نه دی کړی چې دې کال کې به ته ځې د بیت الله طواف به کوې او د صفا مروه سعی به کوې، دغه رنګې صحابه کرام به سرونه کټ کړي، څوک پکې انجي کوي. نو په دې کال کې خو دې کال سره خاص نه ده، دا وخت په الله پاک راولي. نو صحابه کرام واپس شول، او چې کله آینده کال واپس راتللو او دی را روانېدل، نو د صحابو په زړه کې دا خیال راغی چې یاره مونږ خو ځو عمره به کوو، نو یو خو دا چې مونږ په حالت ته احرام کې یو، نو په حالت ته احرام کې یو سړی ښکار هم نشي کولی، نو قتال به څنګه وکړي؟ نو چې مونږ ځو نو مونږ خو دې سره جنګ نشو کولی، او په کافرانو باندې دا باور نه دی پکار، ځکه که مونږ لړ شو هغوی مونږ سره جنګ شروع کړي او کافران دي، یو څه خیال نه ساتي. نو یو خو دا چې مونږ په حالت ته احرام کې یو، په حالت ته احرام کې قتال حرام دی، جنګ حرام دی. دویم دا چې دا میاشتې هم د 4 میاشتې د حرمت دي، یو پکې د حج د میاشت شامله ده، نو دا د حرمت میاشت ده، نو د حرمت په دې میاشت کې هم جنګ چې کوم دی د قتال حرام دی، نو بیا هم نشو کولی. دریم دا چې موږ مسجد حرام کې یو، نو په مسجد حرام کې هم قتال چې کوم دی حرام دی، بلکې د ښکار هم نشي وجلی. نو موږ خو به څه نه وایو، خو دا کافران په موږ باندې رالو او موږ سره شرط هم د ایښی دی چې تاسو به وسله نه راوړئ د ځان سره، نو موږ به څه چل کوو؟ نو د دې په زړه کې دا خیال پیدا شو، دا اشکال پیدا شو، موږ به څه چل کوو؟ فکر ورسره پیدا شو. نو الله پاک جل جلاله دا آیتونه راولېږل، دې کې الله پاک د دې ټول بیان کړی دی. وقاتلو، الله پاک فرمایي تاسو جنگ وکئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، الذین ها کسانو سره یقاتلونکم چې هغوی جنګ کوي تاسو سره الله غي جنگ کوي چې ګوري هغوی جنګ کوي، تاسو به خپله معاهده خپله وعده به نه ماتوئ. تاسو خو د عمرې دپاره راغلي د جنګ دپاره نه یې راغلي، خو که هغوی تاسو سره جنګ کوي نو ستاسو په زړه کې چې کوم خیال دی چې په حالت ته احرام کې او په حرم شریف کې دغه رنګې د حرمت په میاشتو کې قتال حرام دی، خو په شرط دی چې دوی تاسو سره قتال نه کوي، جنګ نه کوي. خو که دوی سره جنګ وکړو، ابتدا د جنګ دی کې ښودله، نو بس بیا وښایي، بیا پکې ناراسته مه کوه. نو وقاتلو او تاسو جنگ کوئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، وقاتلو جنگ وکئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، الذین ها کسانو سره یقاتلونکم چې هغوی جنگ کوي تاسو سره، یقاتلون چې هغوی جنگ کوي کوم تاسو سره، په شرط دی چې تاسو سره جنگ کوي. ولا تعتدو او تاسو زیاتې مه کوئ، د حد نه تجاوز مه کوئ. مفسرینو لیکلي ولا تعتدو، تاسو د حد نه تجاوز داسې مه کوئ چې کوم سړی تاسو پسې وسله نه رالي دا سړی مه قتلوئ. دغه رنګ دا د جنگ اصول دي، نابالغه ماشومان به نه قتلوئ، زنانه به نه قتلوئ، بوډاګان به نه قتلوئ، چې کوم سړي وسله نه در اخیستې تاسو پسې دا سړی به نه قتلوئ. د جنگ په اصول کې ولا تعتدو، زیاتې به نه کوئ. کو ماشوم مو قتل کړو دا زیاتې دی، کو بوډا مو قتل کړو دا زیاتې دی، کو زنانه مو قتل کړه دا زیاتې دی. خو چې کومه زنانه وسله راواخلي او جنگ میدان ته راشي نو بس بیا پکې ناراسته نشته، بیا قتلول پکار دي. خو نه چې وسله نه در اخیستې، زنانه، ماشومان، بوډاګان، هغه خلک چې هغوی وسله نه راغستې دا مستثنا دي د جنګ نه. ولا تعتدو او تاسو زیاتې مه کوئ، ان الله بېشکه الله تعالی لا يحب المعتدین، نه خوښوي، محبت نه کوي معتدین زیاتي کوونکو سره. وقتلو او تاسو قتل کوئ هم دوی لره، حیث ثقفتموهم کم ځای کې چې تاسو عمومئ دوی لره. وقتلو تاسو قتل کوئ هم دوی لره، حیث کوم ځای کې ثقفتمو چې تاسو عمومئ هم دوی لره، چې دا کافر کم ځای کې مومن قتل کوي. د دې په زړه کې خدا و چې په حرم شریف کې قتال حرام دی، نو الله پاک ورته فرمایي چې کم ځای کې مومن د حرم په دغه ټایم کې په تاسو باندې ګناه نشته چې تاسو په حرم کې دي قتل کړل، ځکه چې تاسو خو دې سره قتال نه کوئ. خو دوی د قتال او د جنګ ابتدا دی وکړله،
نو بیا دا موږ ګوره چې دا حرم دی او دا مکه مکرمه ده، دا مدینه منوره ده، بس چې کوم ځای کې موږ بس قتل وایي، ځکه ابتدا د جنگ دی کړی ده. نو دې په زړه کې خدا خیال چې په حرم کې قتال حرام دی، جنگ حرام دی، نو الله پاک هغه شک او هغه خیال لري کو چې کو تاسو سره به ابتدا د جنگ مکوي او کو دې تاسو سره جنگ وکړو نو بیا په حرم شریف کې دې تاسو قتل وری شي، د الله پاک د طرف نه اجازه ملو شو. وقتلوا او تاسو قتل کوي هم دوی لرا حيث کوم ځای کې تعقبتم تاسو عمومه هم دوی لرا کوم ځای کې دوی عمومه نه بس قتل وایي. واخرجوا او تاسو وباسي هم دوی لرا یعنی دا کافران وباسي من حيث د کوم ځای نه چې اخرجوا دوی وستلی کوم تاسو، یعنی تاسو خو دی په هجرت باندې مجبور کړي، دوره تنگ کړي وای، تاسو په هجرت باندې مجبور شوي د مکه مکرمه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابای کلینا چې پای کې د دواړو جهان مبارک سردار خړپوسی کړي دي، دی ظالمانو دومره مجبور کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت او د هجرت په موقع ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بتلو په شا باندې به قتل او د سترګو مبارکونه به اوخ کې بدلې وی بیت الله زما زړه نه غواړي چې د کلینا لاړ شم، زما زړه نه غواړي خدا ظالمان مې دکې نه پریږدي. وی تر ډېر لږ پورې به نبی علیه السلام بیت الله شریف ته قتل، مکه مکرمه ته به قتل او جړل سترګونه به اوخ کې بدلې. نو الله ته فرمایي چې دی وباسي چې کله د جنگ ابتدا وکړه نو دی د مکه مکرمه نه وباسي چې د کم ځای نه تاسو ایستلی نو صحابه خو د مکه مکرمه نه ایستیو کنه تاسو یې وباسي ویز غلاوي. وقتلوا تاسو قتل کې هم دوی لرا حيث ثقفتموهم کم ځای کې چې موږ دوی لرا، واخرجوا او وباسي هم دوی لرا من حيث د کوم ځای نه اخرجوا چې دوی ایستلی کوم تاسو، یعنی د مکه نه تاسو ایستلی تاسو هم د مکه نه وباسي. والفتنه فتنه اشد من القتل دا سخت ده د قتل نه. دلته مفسرین تفسیر مظهری او تفسیر روح المانی لیکي چې د فتنې نه مراد دلته شرک دی، چې دا ظالمان د بیت الله شریف خوا کې شرک کوي، د بوتانو عبادت کوي، نو دا یو لویه فتنه ده او د دې فتنې نه د دې دا قتل کول دا ډېر بهتر دی. اشد دا فتنه چې کوم دی د دې د قتل نه زیاته سخته ده، مطلب دې قتل کې په دغه ټیم کې فتنه ډو خورش. والفتنه یعنی دې شرک کوي د بیت الله شریف په پاک ځمکه باندې. والفتنه او فتنه اشد زیاته سخته ده من القتل د قتلنا. ولا تقاتلوهم او تاسو قتال مکوي، تاسو جنگ مکوي هم دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې، ان د مسجد حرام سره خوا د دې سره جنگ مکوي. خو بیا به الله پاک رسول څه فرمایي حتی تر دې پورې یقاتلو چې دوی قتال کې چې دوی جنگ کې کوم تاسو سره، تر هغه پورې تاسو جنگ مکوي په مسجد حرام په خوا کې، خو تر ګودي جنگ وکړو دې د جنگ ابتدا وکړه بیا به ناراسته مکوي. ولا تقاتلوا تاسو قتال مکوي، تاسو جنگ مکوي هم دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې، حتی تر دې پورې یقاتلو چې دوی قتال وکړي کوم تاسو سره، چې تاسو سره قتال وکړي فيه پدې کې، یعنی په مسجد حرام کې تاسو سره قتال وکړو ابتدا دی وکړه بیا مپرې ده. فإن قاتلوکم پس کو چری دوی قتال وکړو دوی جنگ وکړو تاسو سره فقتلوا پس تاسو بیا قتل کې هم دوی لره کذالک دغه رنګ جزاء الکافرین بدلا او جزاء سزا د کافرانو. ولا تاكلوا تاسو مخره اموالکم مالون خپل بینکم پما بین خپل مینس کې بالباطل په باطله طریقه باندې وتدلوا او تاسو موړی بهاده مالونه دا فیصله ال الحکام حاکمانو ته سره پاره، مطلب دا نه چې تاسو حاکمانو ته فیصله موړی، خو هغه فیصله چې تاسو نیت دی چې پر دې مال اخرم نو دغه فیصله حاکمانو ته موړی. وتدلوا تاسو موړی بهاده فیصله دا مالونه ال الحکام حاکمانو ته لتاكلوا د پاره دې چې تاسو اخری فریقا حصہ من اموال الناس د خلقو د مالونو بالاثم په ظلم سره وانتم تعلمون او خال دا دې تاسو پوهیږئ په دې خبره چې موږ په غلطه یو. یا د قاضي رشوت خور دی یسالونک دوی تپوس کوي لتا نه پاګه حبیبا عن الاهله د میاشتو په باره کې قل اوه وته پاګه حبیبا هيا مواقیت دا علی د وخت معلومولو دي للناس د خلقو د پاره والحج او د حج د پاره د خلقو د پاره او د حج د پاره وليس البر او ند سنیکی
بأن تأتوا البيوت دا جتا سراشه کورونو تا من ظهورها دا غید شاد طرفنا ولكن البر لیکن نیکو خدا دا من اتقا جو سوک پرهیزگار شي سوک او یریږي د الله نه واتوا البيوت او راځي تاسو کورونو ته من ابوابها دا غید دروازو نه یعنی دا غي په دروازو باندې واتقوا الله او یریږي د الله نه لعلکم تفلحون دا بار دې چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا تاسو جنگ وکي فی سبیل الله پلار د الله کې الذين ها کسانو سره یقاتلونکم چې دوی قتال کې دوی جنگ کې د تاسو سره ولا تعتدوا تاسو زیاتې مکوئ ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نکي د معتدين سره د حد نه تجاوز کوونکو سره د زیاتی کوونکو سره وقتلوا تاسو قتل کې هم دوی لرا حيث تقبتموهم کم ځای کې چې عموم دوی لرا واخرجوا او اباسه هم دوی لرا من حيث د کوم زینا اخرجو چې دوی استلیه کوم تاسو والفتنه دو فتنه اشد من القتل زیات سخت د قتلنا ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگ وکړي د تاسو سره فيه په دې کې یعنی په مسجد حرام کې فإن قاتلوکم پس کو چې دوی جنگ وکړي تاسو سره فقتلوهم پس تاسو دوی قتل کړئ کذالک د غرنګ جزاء الکافرین سزا د کافرانو ولا تاكلوا او تاسو مخری اموالکم مالون خپل بینکم په ما بین خپل کې په خپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره وتدلوا تاسو موړی به دا مالونه ال الحکام حاکمانو ته لتاكلوا د پاره دې تاسو اخری فريقا من اموال الناس صحیح خلقو د مالونو بالاسم په ظلم سره وانتم تعلمون وحال دا دې تاسو په هیګه چې موږ په غلط یو يسالونک دوی تپوس کې لتانا عن الاهل د میاشتو مبارکه قل او ایوته حبیبا هي مواقیت للناس چې دا علی دی د وخت معلومولو للناس د خلقو د پاره والحج او د حج د پاره وليس البر او نه د سنی کی بان تاتوا البيوت د جتا سراشه کورونو تا من ظهورها د غې د شاده طرفنا ولكن البر لیکن نیکی خدا دا من اتقا جو سوک پرهیزگار شو سوک او یری د الله نه واتوا البيوت رازه تاسو کورونو تا من ابوابها د غې د دروازونه واتقوا الله او یری د الله نه لعلکم تفلحون د پاره دې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا او تاسو جنگ وکئ فی سبیل الله پلار د الله کې الذين دها کسانو سره یقاتلونکم چې دوی قتال کې دوی جنگ کې د تاسو سره ولا تعتدوا تاسو د حد نه تجاوز مکوئ تاسو زیاتې مکوئ ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نگی د حد نه تجاوز کوونکو د سره لا يحب المعتدين الله محبت نگی د زیاتی کوونکو سره وقتلوهم تاسو قتل کوي دوی لرا حيث تقفتموهم کم ځای کې تاسو عمومي دوی لرا واخرجوهم تاسو وباسئ دوی لرا من حيث تکم زینا اخرجوکم چې تاسو استلیه والفتنه دو فتنه شد من القتل سخت زیات سخت د قتلنا ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگ وکړي د تاسو سره فيه په دې کې یعنی په مسجد حرام کې فإن قاتلوکم بس کو چې دوی جنگ وکړي د تاسو سره فقتلوهم پس بیا تاسو دوی قتل کړئ کذالک دغرنګ جزاء الکافرین بدله د سزا د کافرانو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای موږ سوې سم ورد الله ټول خالص تخبل رضا وګرځي الله په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الہ العالمین د څومره ملګری راځي خدای پاک د پاک قرآن په خاطر الله پاک د درس په خاطر د ټول ته الہ العالمین د قرآن فهم او د قرآن په ورکړي خدای دې په زړونو کې محبت ته زمون په زړونو کې محبت ته د قرآن د دیو جن راځي الہ العالمین ټول ته د قرآن فهم او د قرآن په ورکړي الله مون ټول ته د خپل علم نه علم راکړي الہ العالمین مون ټول په قرآن مجید باندې صحیح طریقې سره پوهه کړي الہ العالمین زمون ټول الہ العالمین د قرآن سره مینه او محبت ته الہ العالمین د مینه او محبت ته وجه الله پاک زمون د ټول مسلمانانو کامل مغفرت نصیب کړي الہ العالمین از دې حاضر مجمع کې څومره ګناهګار یو الله پاک موږ ټول ګناهګار یو زموږ د ټولو کامل مغفرت او فرمایي الہ العالمین دې حاضر مجمع کې څومره بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي الله پاک ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله پاک څومره قرضدار دي د قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي الله څومره ناحق بندیوانی د بند نه آزاد کړي الہ العالمین څومره بے اولاد دي الله پاک نیک او صالح اولاد ورته ورکړي
الله د کوم خلکو اولاد نافرمانه دي اولاد فرمان بردار وګرځي. الہ العالمین زمون ماشومان زمون نارینه زمون زنانه الله ټول دیندار او قرآن خانه کې په زنانو د حیا او د عزت صادرونه راواچي. الہ العالمین خاتمه زمون د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زمون د ټولو مسلمانانو دا کلمه چلو لا اله الا الله محمد رسول